د عمرزو چې کومه افسوسناکه واقعه شوې ده د تیمور حاجي صاحب د بچي د حمزه شهید رحمت الله تعالی علیه چې یو نوجوانو او صرف کار دا و چې د خپل پلار سره په دکان کې ناستو او د ظالمانو الله دې دغه ظالمان په خپل قهر او غضب باندې اخته کړي. یقینو کې د عمرزو کې دا خاندان داسې و چې صرف زه نه د دې به دا ټول خلک گواهي ورکړي چې دا ډېر بې ازاره خاندان او د دې دکان ته به چې انسان ورغې او هغه به چېرته تیزه خبره هم وکړه د دې ټول ګواه دي چې دی به ورته تیزه نه کوله دی به بیا هم هر چاته نیک نیک وی او هر چاله به دومره عزت ورکو چې د هغه د اوقاتو نه زیات به ورله ورکو او په داسې حالت کې چې بچیم داسې و چې بل کار نو سهار شو ماسخوتن شو به د خپل کار او ډېرې په دې معاشره کې ځان ساتلی یعنی یو سړی دام نشي ویلی چې د دوی به خلکو سره لانجې وي او یا دا چل کړی یا دا چل کړی د سره دا خبرې نه وي او یعنې د دکان د بندېدو په ټایم کې دومره لوی ظلم ورسره شوی دی چې هغه نوجوان د 15 شپږ کالو یا د دې نه هم کم کیدی شي هغه نوجوان د 15 کالو هغه شهید شوی دی هغه ورځې موږ به هم نن یو څو چغې ووهو ټول علاقه ورسره سوګوار ده د هغه په د ځوانۍ په هغه مرګ باندې ټوله علاقه سوګوار ده او دعا وله موږ کولی شو چې الله کریم دې ټولو له د زړه صبر ورکړي او الله کریم جل جلاله دې بالخصوص د والدینو موت خو به دوه درې ورځې هوکو چې یاره ډېر بد وشو څلورمه ورځ به رانه بیا غم لګي هېر شي په پنځمه ورځ به یې سم ني خو عزتمند و چې د چا کور کې دا واقعه وشوه د هغې د عمر غم دی او بیا بچي چې د چا دي بچي نو یاد ساتئ بچي چې دی د بچو غم دی الله کریم جل جلاله والدینو ته نه ښایي د بچو غم خو ډېر لوی غم دی او بیا د داسې ځوانانو د داسې هنهار او د هوښیارانو بچو چې ته پې ټول راغونډې د داسې بچو غم دا ډېر ګران دی مګر عزتمندو ما هغه ورځې هغې په دعا کې مو وې چې دا نظام دومره د ظلم نظام دی چې په دې نظام کې چاته انصاف شته دی نه چې دا د اسلام نظام وی او چې د دې حمزه د شهادت د د دفن نه وړاندې دا قاتلان په دې چوک کې ځوړند وی په ایمان راته ووایه بیا به چا دا کار کړی هغې ته هم پته ده چې مونږ باندې به څوک ګواهۍ والا نه که مونږ ګیر هم شو زه ډېره توره به وشي ګیر به شي پولیس به خپل کوشش وکړي ګیر به شي بیا به سباله چې هغه دویم سیسټم شروع شي نو په هغې کې به بیا څوک نه چې په دې باندې ګواهي ورکړي نو بیا به وایي چې دا ګواهان دا چلو شو دا چلو شو بله ورځ به بیا کوله تڼۍ ګرځېږي په دې سیسټم کې انصاف شته دی نه ډېرو خلکو په هغه وخت کې بریتونه تاول ما ته اوس هم یاد شي زه به یې ورته نور هم ور یاد کړم چې د سایوال د بچو واقعه وشوه نو دا کم چې دا نوي انصاف پسند او دوی ډېر زیات چې کم دی د دې نوي د دې جدت نه او د دې تبدیلی نه ډېر زیاتې تمې وې نه هغې وې نه که خان صاحب دی له انصاف ورنه که مونږ به هر څه پرېږدو ما وې دا ورځ ځان سره یاده ساته په یوټیوب باندې زما تقریرونه موجود دي ما دا ورځ یاده ساته په دې سسټم کې په دې نظام کې د ظالم ګریوان ته لاس اچول د سره شته دی نه تصور هم پکې نشته په دې کې خو د 300 قاتل کلو تڼۍ ګرځېږي د 300 بې ګناه کسانو په دې کې خو چې چا کراچۍ کې اور بل کړی هغه دیشګر چې بوریبان لاشونه به د ورځې معمولو صرف د خپل حکومت د بچ کېدو دپاره هغه ورځ هغې ته اجازت ورکړو هغې بیا دفتر کلاو کړې او د دفتر کلاوېدو سره بیا خپل چې کوم دی هغه بدماشۍ شروع کړې عزتمندو چې تر څو پورې دا ټول زمونږ کار دی چې مونږ د دې ظالمانو ته نارې موله مونږ وهو مونږ ته پټی چې دا ظالمان دي او هغه ظالمان چې د هغې ظلم د دې رڼا ورځ نه ښکارئ هغه ظالمان چې ستا مال هم قبضه کوي ستا جان هم قبضه کوي او قسمه قسم بیا هم ته وله ټوپک هم ګرځئ ته وله نارې هم وهې ته ورته نرم وې ته ورته ځوان هم وې ته ورته پښتون هم وې او بیا چې کوم دی ته د ځان هم وله وجنې عزتمندو دغه خلک چې هغې ظلم رڼا ورځې کوي او د هغې د ظلم مخکې ته چې کوم دی د هغې د ظالم او دا خو زما جانان مبارک فرمایلی دي من مشا مع ظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام چا چې د ظالم ملګرتیا وکړه ورته پته هم وه چې دا ظالم دی د هغې باوجود هم د هغه ملګرتیا وکړه زما جانان فرمایي په دې ملګرتیا باندې دا سړی د اسلام نه بهر شو اوس مونږ به تاسو دا سوچ کوو چې آخر په دې ظالمانه نظام کې بیا ولې مونږ خپل سرونه ورکړي دي د دې نه باندې لوی ظلم شته چې د 3 او 1 کالو نه تر اوسه پورې د اسلام مخې نیولې شوي دي د اسلامي نظام مخې نیولې شوي دي مونږ بیا هم د یوې نالۍ دپاره د یو روډ دپاره د یو ټرانسفارمر دپاره مکه ظالمانو ته موسټ ویلکم او مرحبا مونږ بیا هم هغې دپاره وټونه اچوو مونږ بیا هم د هغې دپاره منډې وهو فلیکسونه وله کوو بیا هم د هغې دپاره مونږ ایجنټۍ کوو په ایمان درته وایم چې په دې ظلم کې د ټولو نه غټه حصه زمونږ ده که مونږ دا ظالمان په ځان باندې نه وی مقرر کړی مونږ د اسلام نظام لغاړه ورکړې وی په دې یو نظام کې ظالم ته سزا نشته چې
چې کوم نظام د اسلام دی واحد اسلام داسې دی چې دا اسلام د ظالم گریوان ته لاس اچوي د مظلوم فریاد اوري ستا چې کوم نظام دی په دې نظام کې خود قصور د هغې ماشومې بچی د زینب بیبي د هغې ماشومې چې د چا ریب شوی دی د هغې فریاد اورېدو ته هم تیار نو چې هغه په خپل مایکونو باندې میډیا ته فریاد شروع کړو نو دوی وله زر مایکونه بند کړه عزتمندو یاد ساتئ دا د یو حمزه د شهادت واقعه نه ده که موږ په دې نظام کې دا سرونه ورکړي وي دا واقعات به بیا کېږي نن د هغه کور وران شو موږ یې تماشا وکړه د تیمور حاجي صاحب سبا به زما کور وراني تاسو به تماشا کوئ بله ورځ به ستا کور وراني ته به تماشا کوئ او عزتمندو دا غم به موږ 2 ورځې جاړو په 3 ورځ باندې به نه خو یاد ساتئ عزتمندو دا چې چا باندې دا واقعه راشي هغې ته خو به د ظلم چې آخر زمونږ چې کوم دی بې ای ذنب قتلت زمونږ ګناه سوه مونږ خطا سوا په دې ملک کې ځان دپاره حلال پیسې ګټلم ګناه ده عزتمندو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي اول خو د زړه نه دغې سوګوار خاندان ته دعا وکړئ یا الله کریم جل جلاله خدای پاکه دا کم ظلم چې ورسره وشو خدای ته نه دا د دنیا او د آخرت په ډېر خوشحالو باندې هیر کا او یا الله کریم ډېرې خوشحالۍ ورله ورکه خدای ته په زړونو باندې صبر پټی لګول والی خدای د زړونو صبر ورله ورکه د دغې بچي دا جدایي ورته خدای اسانه کا یا الله کریم دا چا چې دا ظلم کړی دی خدای ستا د عاشق د حاجي محمد امین رحمه الله دربار دی او ډېر لوی عاشق دی او د داسې عاشقانو په دربارونو کې تاسو سوالونه قبلی خصوصي رحمتونه وری او بیا مخامخ د دواړو جهانو د سردار زلف مبارکي دي ښایسته موی مبارک دی خدای د دې په خاطر د نه سوال کو دغه ظالم د بدې ورځې سره مخامخ کا یا الله تباه و برباد او ذلیل او رسوای کا او یا الله کریم جل جلاله د هغې ملګرو سره او د حمایتیانو سره یې تباه کا یا الله چې چا په دې کې حصه ده خدای ټول غرق او تباه کا یا الله پاکستان کې د ظلم او د بربریت دا دوران ختم کا خدای د انصاف دوران راوله یا الله د انصاف دوران راوله یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړه خدای زمونږ په حال باندې رحم وکړه